ټاپک دی دغه ما ته ګورې ما سکیم اف سټډي د دې لیکل دې ته لږ وګورئ شاباس یو مې لیکلی دی COM څه شی COM mean COG mean بیا به دې کې څه وایو ډیفرنس او په لاس کې به دا طریقه زه تاسو ته ښیم چې سنټر اف ماس او سنټر اف ګریویټي به د یو باډۍ څنګه معلوموم سنټر اف ماس او سنټر اف ګریویټي به د یو باډۍ اوس دا ستاسو په پیپر کې راځي په شارټ کوېسچن کې بس کې الګ شارټ کوېسچن چیرې تاسو ډیفاین کړئ سنټر اف ماس او سو کوم او په دې ډول کې چې کوم دی نو فرقونه وکړي سبق یې وکړي نو آسان ټاپک دی وډوکیشن او دا ایم سی کیوز په تیر شوي پیپر کې راغلی دا یې زه به تاسو ته دلته هایلایټ کوم چې ریګولر شیپ ابجیکټ ریګولر شیپ ابجیکټ زویم دا پیپر کې راغلی چې د سنټر اف ماس یا سنټر اف ګریویټي به چیرته دا راغلی جواب و چې د دې سنټر اف ګریویټي یا سنټر اف ماس چې کوم دی دا به لایل کېږي په کوم ځای کې په جیومټریکل سنټر کې جیومټریکل سنټر کې به ډسکس دیس ثینګ ود ان ډیټیل راځو جناب د ټولو نه فرست ټاپک زموږ سره دی سنټر اف ماس څه شی سنټر اف ماس نو سنټر اف ماس د نوم نه پته لګي زموږ سره چې دا په یو باډۍ کې هغه پوینټ دی په یو باډۍ کې هغه پوینټ دی د کم پوینټ نه چې زموږ سره د باډۍ ماس په هر ډایرکشن کې ایکولی څه شوی مطلب دا دی هغه پوینټ په یو باډۍ کې شاباس چې د کم پوینټ نه د باډۍ ماس ایکولی په هر ډایرکشن کې څه شوی دغه پوینټ موږ وایو سنټر اف ماس لکه فار ایگزامپل دغه ما ته وګورئ دا لیټ سپوز د ما سره یو ریکټنګولر شیپ ابجیکټ دی دا ښکاري کنه یس سر که زه په دې کې یو لاین داسې راکاږم د ریډ لاین ته وګورئ شاباس داسې یو لاین راکاږم نه دا ماس ایکولی ډسټریبیوټ شو کنه شو نیم ماس لاندې شو نیم ماس بره شو نو دی پوینټ زموږ سره د ماس ایکولی ډسټریبیوټ کو کنه یس سر نیم بره شو نیم لاندې شو ها کوم کسی یو لاین نه کاږو دی بلیک لاین ته وګورئ نه یو دا ابجیکټ نیم دیسی شو نیم داسې کوم دا بلو لاین نه کاږو داسې نیم داسې شو نیم داسې شو نو هر هغه پوینټ په یو باډۍ کې د کم پوینټ نه چې د باډۍ ماس په هر ډایرکشن کې ایکولی څه شوی دغه پوینټ هم په دې باډۍ سنټر اف ماس نو اولنې ډیفینیشن مې دغه لیکلی دی چې دا مو ظاهرو په سی ام باندې یا په سی او ام باندې یس سر سی ام mean center of mass not chief minister the point in a body around which the whole mass of the body is distributed equally in all direction is called what center of mass shabash dete ugora similarly dete ugora that total center of mass سری سنټر اف شابه سیکنډ ډیفینیشن مې لیکلې دا مطلب تر چپټر په سٹارټ کې ویلو چې کله موږ د ابجیکټ په سنټر اف ماس باندې فورس ولګو چې کله د ابجیکټ په سنټر اف ماس نو ما ویلو دا باډي وسه کوي اونلی لینیر موشن وکړي ټرانسلیشنل موشن وکړي لکه دا مارکر دی فرض کیجئے د دې مارکر سنټر اف ماس د مینز دی کنه لکه د دې مارکر سنټر اف ماس کوم دی مینز دی زموږ سره نو که فار ایگزامپل زه دې په سنټر اف ماس باندې څه لګوم دا باډي به کومه موشن کوي لینیر موشن که د سنټر اف ماس نه علاوه په بل پوینټ باندې لګوم بیا به لینیر موشن هم کوي روټیشن یعنی رولینګ به کوي دا موږ ډسکس کړو نو یاد ساتئ the point on which we apply force and the body start come motion linear motion only is called what shabas center of mass یعنی دا یو باډي دا دې په سنټر اف ماس باندې فورس ولګو یس سر دا باډي به کوم موشن کوي لینیر موشن other than center of mass یو لګو linear rotational motion which is called rolling yes sir یادم شي yes sir ثird number definition دلته غور وکړئ شابه ما لیکلی هغه پوینټ په یو باډي کې چرته چې whole mass of the body is concentrated یعنی هغه پوینټ په یو باډي کې چرته چې زموږ سره د باډي ټوټل ماس कंसंट्रेटेड का लफ्जी माना है वाक़े होना मरकूज होना یعنی مطلب دا دی د باډي ټوټل انحصار په دغه پوینټ باندې موږ مسوي کنه چې په سنټر اف ماس باندې کله فورس ولګي ته نو باډي لینیر موشن سٹارټ هي سٹارټ هي لینیر موشن
مطلب دا دی چې د غونډې باډۍ هغه دارومدار په دې پوینټ باندې دی زموږ سره نو هر هغه پوینټ په یو باډۍ کې چرته چې د باډۍ ټوټل ماس کنسنټریټ ټوټل ماس واقعي زموږ سره یعنی دا داسې پوینټ دی چې د دې نه باډۍ ایز ا هول موشن څه کوي لکه سټارټي زموږ سره چې کله به دې باندې فورس ولګو نو باډۍ لینیر څه کوي موشن کوي نو دا درې وړه تاسو د سنټر اف ماس څه کولی شئ لکه ډیفینیشنز کولی شئ نیکسٹ پوائنٹ ہے زمون سره سو کو سنٹر اف گریویٹی یله کسی شي سنٹر اف گریویٹی مو ظاهرو پسی او جی باندې یا سمپل پسی جی باندې اوی تاسو دې نوم ته وره سنٹر اف گریویٹی دې ته بل نوم وای سنٹر اف ویټ ایسو ته وای تاسو لګ رايات کړئ ما تاسو ته ویلو مل ویټ د زمکه فورس او باډۍ باندې لکه مې فرض کیجئے په دې مارکر باندې زمکه 100 نیوټن فورس لګي په دې مارکر باندې زمکه 100 نیوټن فورس لګي نو دا 100 نیوټن فورس کوم چې زمکه لګي په دې مارکر باندې دا د دې مارکر ویټ شو ویټ غور وکړه سنټر اف ویټ په باډۍ کې دي سی پوینټ په کوم باندې چې ټوټل ویټ اف د باډي عمل کوي ټوټل ویټ اف د باډي عمل کوي نو موږ د څه ویل شو غور وکړئ the point in a body on which the whole weight of the body can what a center of weight هغه پوینټ په باډي کې چې په کوم پوینټ باندې د باډي ټوټل ویټ عمل کوي ټوټل ویټ عمل کوي هغه پوینټ تاسو وایي ما لږ ایکسپلینیشن لیکلی دی د دې خبرې غور وکړئ یو باډي خو زموږ سره د بلاشي ایټمز نه جوړوي لکه مثال دا باډي ده که نه دا د 1 نمبر ایټم دی د 2 نمبر دی د 3 نمبر دی 4 او د n نمبر شو یعنی لکه بېشماره ایټمونو نه یو باډي جوړوي نو ګورئ د دې پارټیکل یا د دې ایټم خو په خپل ماسي که نه او په دې په خپل د جي ویلیو ګریویټیشنل اکسلریشن جي ویلیو به د دې لپاره خپله یو نو د دې ویټ به وي W1 یعنی مطلب زمکه چې په دې پارټیکل کوم فورس لګوي څونه فورس به لګوي W1 په دې پارټیکل چې کوم فورس لګوي نو به W2 په دې پارټیکل چې کوم فورس لګوي W3 په دې چې کوم فورس لګوي W4 او په دې چې کوم فورس لګوي Wn نو د دې باډي ټوټل ویټ د چا برابر شو دا دی ټوټل ویټ اف د باډي برابر شو W1 plus W2 plus W3 plus W4 plus dot plus Wn د باډي ټوټل ویټ او د چا د ویټ برابر دی د دې وړو پارټیکل د ویټ د سم برابر دی یعنی ګوره باډي د ډېر شي پارټیکلونه جوړه ده په هر پارټیکل باندې زمکه جدا فورس لګي نو کوم د دې باډي ټوټل ویټ وایو نو ټوټل ویټ به د وړو ویټونو د سم برابر دی total weight of the body به برابر دی W1 plus dot plus W نو موږ وایو د total weight واورئ دا total weight of the body به په دې باډي کې په یو سنگل پوینټ باندې څه کوي راکوم عمل کوي لیټس سپوز په دې پوینټ باندې د ټوټل ویټ څه وکړي راکوم عمل نو دغه پوینټ په دې باډي کې څه وایي سنټر اف گریویټي څه وایي ګورئ سنټر اف گریویټي څه شي هغه پوینټ دی په یو باډي کې په کوم باندې چې هول ویټ مین total weight of the body can act یا appear to be یعنی موږ ته ښکاري دي چې په دې پوینټ باندې دا ټوټل ویټ د باډۍ څه کوي عمل کوي دغه پوینټ ته به موږ څه وایو سنټر اف گریویټي یعنی که په ساده الفاظو کې وایو داسې به وایو هر هغه پوینټ په یو باډۍ کې چې په کم پوینټ باندې د باډۍ ټوټل ویټ عمل کوي یا appear to be act یا موږ ته ښکاري دي چې په دې پوینټ باندې دا ویټ څه کوي لکه عمل کوي دغه پوینټ ته به دې باډۍ کې څه وایي لکه فار ایگزامپل دا مارکر دی که نه شاباس په دې باندې لکه مطلب دا دی زمکه فورس لګوي که نه دغه فورس د دې مارکر څه شی دی لکه ویټ دغه ویټ به په یو خاص پوینټ باندې عمل کوي زموږ سره دغه پوینټ ته به د دې باډۍ څه وایي شاباس یا موږ داسې هم ویلی شو سنټر اف ګریویټي هغه پوینټ په یو باډۍ کې چې د کوم نه موږ د باډي بیلنس کولی شو لکه ګوره دا مارکر و دې ځای نه بیلنس کېږي د دې ځای نه بیلنس کېږي خو که زه داسې راځم په دې منځ کې وداسې یو پوینټ دی چې د هغې نه زه دا څه کوم لکه بیلنس نو هر هغه پوینټ په دې باډۍ کې چې د کوم نه موږ د باډي څه کو بیلنس او ولې به بیلنس کېږي لږ سوچ وکړئ
هغه پوینټ باندې کو ټوټل ویټ ډاون وړ عمل کوي او تبه بي اپلایډ فورس پورته ولې دواړه فورسز ایکوال ان میګنیټیوډ اپوزټ موږ وایو چې سنټر اف ګریویټي په جسم کې هر هغه پوینټ دی چې د کم پوینټ نه د باډي بیلانس کو نو د کم پوینټ چې بیلانس شي دغه پوینټ به څه وایي ځکه اولې به بیلانس کیږي د سنټر اف ګریویټي نه ځکه زم په سنټر اف ګریویټي باندې ټوټل ویټ ډاون ورډ دی هغه په اپ اون دی فورس په اپوزټ ډایرکشن کې لګولې نو باډي به دې شي چې لکه بیلانس وشي نو څنګه به وایو هر هغه پوینټ په باډي کې چې د کوم نومه باډي څخه کولای شو بیلانس اسکال سنټر اپورټ شابه سو کلیر اوس په دې ډول کې مین ډیفرنس دي غور وکړه ها مین ډیفرنس د بجو هم دا بوک مال لګ راځي اوسې کړل پلیز ګورې جی مین ډیفرنس به یو ګورې ها ا لګ ماته ګورې دا کتاب دې کنه دی زمين هر هغه پوینټ چې کوم نومه یو باډي څخه کولای شو لکه بیلانس کولای شو فار ایگزامپل دا ما بوک د دې نه بیلانس کو دا سه لکه دا پوینټ د څه شو لکه دا پوینټ د سنټر اف ګریویټي شو The come point that you balance color. That point is known as what Shabas? Center of gravity. Was look how work center of mass which are there. Wara. Chickle is a monster that point mother that is a hum point. Chickle is a monster uniform gravitational field. Uniform. G value same one. The G value same one. Yad Satai. التبا سنټر اف ماس او سنټر اف ګریویټي په یو پوینټ باندې راځي سنټر اف ماس او سنټر اف ګریویټي په یو پوینټ باندې راځي لکه د کوم پوینټ چې ما دا بیلانس کو دا سنټر اف ګریویټي وته د په وجه دي شي سنټر اف ماس دا کله چې کله زموږ سره جی کانسټنټ یعنی پیډ یونیفارم پیډ سو یونیفارم او که پیډ یونیفارم نو ولکه واوري دا ډیر اهمه خبره ده که پیډ یونیفارم نو سنټر اف ګریویټي به یو پوینټ دی او سنټر اف ماس په بل پوینټ لکه ګورې کا فلحال چې دا کتاب دسی پروتو نو د سنټر اف ماس او سنټر اف ګریویټي دا سنټر وو او ما ویلي چې کله ریګولر شیپ ابجیکټ یا سنټر اف ماس موږ په اسانه معلوموي دا چې مختلف لاین راکړه دا څه خل دی کنه د جیومټریک سنټر بر دی سنټر اف ماس دا کتاب چې دسی پروتي د سنټر اف ماس خدا دی او د سنټر اف ګریویټي هم دا فکر دینه ما بیلانس کو وس سوچ وکړئ زم دا کتاب ما دې سوچت کو لکه د ایگزامپل ته ګورئ دا کتاب مې رو دې سوچت کوی تاسو وایي په دې کتاب باندې اوس ګریویټیشنل فورس یو شان لګي که مختلف پی لګي څوک به وایي مختلف پی لګي شابه کم ایون چې لاندې دی په دې باندې به زیات ګریویټیشنل فورس کم ایون چې بره دی په دې باندې به کم لګي لږ فرق به پکې خو حقیقت کې به فرق شته چې په لاندې سایډ باندې به یو شان ګریویټیشنل فورس دی او باندې سایډ باندې به بل شان ګریویټیشنل فورس دی نو ګورئ سنټر اف ماس په غشته ځای پاتې شو سنټر اف ماس او سنټر اف ګریویټي په دې ټیم کې چرته راغلي ښکته ځکه سنټر اف ګریویټي خو هغه پوینټ دی چرته چې د باډي ټوټل ویټ عمل کوي او ویټ خو ګریویټیشنل فورس دی او بیا څه دی سنټر اف ګریویټي بهر هغه ځای کې چرته چې ډیر ګریویټیشنل فورس عمل کوي چرته چې ډیر ګریویټیشنل فورس بهر ډیر عمل کوي که لاندې سنټر اف ګریویټي لاندې رااله سنټر اف ګریویټي خو هغه پوینټ دی چرته چې د باډي ټوټل ویټ عمل کوي ټوټل ویټ مین ګریویټیشنل فورس عمل کوي نو ګوره سنټر اف ګریویټي به هغه طرف ته شفت کیږي چې کوم سنټر ګریویټیشنل فورس ډیری نو سیم کتاب ولکه اوس سنټر اف ماس بره پاتې شو سنټر اف ګریویټي لاندې دا کله چې کله د جی ویلیو دا ګریویټیشنل فیلډ مونږ سره کانسټنټ نه چې کله کانسټنټ دي بیا به دواړه سیم نو ګورئ که تاسو ډیفرنسز په دواړو کې کوئ که نه غور وکړئ نو مونږ وایو سنټر اف ماس ریلیټډ دی د چا سره د ماس او دا ریلیټډ دی د ګریویټي سره سنټر اف ماس ایگزیسټ ایوریویر exist everywhere space ته کا ارته کله کتاب space ته ول کا ارته راوړو دا سنټر اف ماس په کې خدا everywhere نه exist کیږي ځکه دې تعلق د gravity سره او په space کوم وای د دې باډي ویټ 0 دی دې باډي ویټ 0 دی زموږ سره مين الته مطلب دا به نه exist کیږي زموږ سره نو سنټر اف gravity everywhere نه exist کیږي سنټر اف ماس په everywhere کیږي دا ریلیټډ دی د ماس سره دا ریلیټډ دی د gravity سره او دا ډېر اهم پوینټ دا اوس چې وی the center of mass not change their position by changing the position of the body the center of mass down
چې دې سیمه کوم دقه دی زموږ ولکه سنټر اف ګریویټي خپل پوزیشن سره کو چینج سنټر اف ګریویټي ولله ته سنټر باندې و چې دا دې څه شنو ښکته کلیئر دا به مین ډیفرنسز شو نوٹ کې لیکل دي سنټر اف ماس یا سنټر اف ګریویټي مې بي انساید یا آوټساید د باډي سنټر اف ماس یا سنټر اف ګریویټي په باډي کې د ننم کې دي چې د باډي نه بهر په دې کې ستوري په کتاب کې سنټر اف ماس او ګریویټي د ننه وځي یا په دې سپیر په شکل کې ورته دم د ننه دي زموږ سره یا پرون چې ماته اوس دا پن ډیسکس کاوه د سلتا روټیشنل موشن دا وایو نه دا کوم مودي ته میکړلې په دې کې وګورئ نو سنټر اف ماس خبره وره دې پن د سنټر اف ماس چې کومه دي دا پر سنټر کې دی چرته نه سنټر کې دی زموږ سره مطلب دا دی چې سنټر اف ماس او سنټر اف ګریویټي په باندې کې د نن هم کې دي شي بهر څنګه کې دي شي زموږ سره لږ غور وکړئ بهر په دې کې اس کې کېږي تاسو سره دغه شته رینګ پلیز لکه ګورئ جی دا رینګ دی زما سره غور وکړئ د سنټر اف ماس یا سنټر اف ګریویټي چې تاسو معلوموي نو دسی پوینټ نشته په دې دغه کې په دې سایډز کې چې دا غنم دا بیلنس کو یس سر دا کوم ځای نه بیلنس کی کوم دی لا په دې مینس کې سپورټ ورکو یا په مینس کې څه ورکو او دا هغه ځای نه مونږ وګورو نو مونږ دا رینګ بیلنس کولای شو دې مطلب دا شو چې د دې رینګ سنټر اف ماس یا سنټر اف ګریویټي د دې باندې نه بهر یا څه دې سنټر اف ماس یا سنټر اف ګریویټي په باندې کې د نن کې دي شي سیمیلر تاسو بوک کې एग्जांपल ورکړی دی د بنانا تجدید سنټر اف ماس کوم دی بیا د دې باندې مین سپورټ فالوور کې سبولور کې چې سپورټ ته ولور کو کوم ځای نه چې بیلنس شوم سره د خبره دي سنټر اف ګریویټي سنټر اف ماس نو آوټ ساید وای چرته وای د دې بنانا واخلای بنانا بی ا ان ا ان بنانا ګوره بنانا نه کېلا هغه سي ګول شکلی کنه هغه تاسو دې نشي بیلنس کولای هغه چې بیلنس کولای تاسو تاسو سټیپ ورکوي تاسو یو وډوکیشن لګي سپورټ کوي دا هغه سنټر اف ماس هم لایکی لیکم ځکه آوټ مطلب د خبرې دا شو دی پوینټس ته په مطلب دا شو چې سنټر اف ماس یا سنټر اف ګریویټي په باندې کې د نن کې دي شي دا یو څو پوینټس لګلي during circular motion دا په circular motion او rotational motion کې الکام تاسو ته مین ډیفرنس ویلو تاسو چې دا ټاپک پاتې دا زه کوملتا during circular motion ما پرون څه ویلو چې سنټر اف ماس په څه کې لکه په موشن کې دا مالوډه پلوټ کړل دا لیکچر دا تاسو کته شي چې سنټر اف ماس چې کوم دی سنټر اف ماس دا په سرکولر موشن کې په څه کې لکه موشن دا د دې بلیډز موشن ما سرکولر موشن راځي د دې بلیډ سنټر اف ماس دا مینز دی نه ګوره سرکولر موشن دی دا بلیډ د سنټر اف ماس تر لګه په موشن او د دې پن از ا هول موشن می روټیشنل موشن راځي نو په هغه ټیم کې د ډیمر کې چې سنټر اف ماس دی نه یو دا په ریسک ساده مطلب دا دی شارټ په روټیشنل موشن کې به سنټر اف ماس په ریسک او په سرکولر موشن کې به سنټر اف ماس په موشن او دغه خبره هغه چې کله موږ په سنټر اف ماس یا سنټر اف ګریویټي فورس ولګو باډي به لینیر موشن کوي چې اذر دین ولګو نو بیا به لینیر پلس او روټیشن کلیر شو جی سر سنټر اف ماس او سنټر اف ګریویټي موږ د باډي څنګه معلومو سره صحیح ده دوه قسمه باډي دي زموږ سره یو د ریګولر شیپ ابجیکټس وایي لکه څه ته irregular shape objects होता है irregular shape object पूरे regular shape object सिंपल मुद्दा से होना तो पूरे हर ऑब्जेक्ट की अगर डेंसिटी यूनिफॉर्म अगर डेंसिटी से तो मास पर यूनिट वॉल्यूम हर पॉइंट में मास पर यूनिट वॉल्यूम सेम यस सर जो प्रॉपर लेंथ प्रॉपर विड्थ प्रॉपर हाइट और डेंसिटी सेम यूनिफॉर्म ندی ته موږ ریګولر شیپ ابجیکټ کوو چې الکانو کله زموږ سره ډینسټي نان یونیفارمي دا irregular shape object یس سر لکه دا irregular shape object مثال لري کوم کی نه کی چابي irregular shape object دی زموږ اے دا کوتما ریګولر شیپ object کې irregular دا په دې ټیم کې irregular دی که سوچو دې کې ماس سیوا دلته ماس کم کړي ډینسټي سیم نه ده زموږ دا شي ستې دي ګدا سره بیا به ریګولر شي دا ماس په دې وایي وی خبره باندې نو اور وکي او بل مثال سایکل پیچلې سایکل یو irregular shape object دی ٹھیک ده
اوس کوېسچن دا دی چې سر د ریګولر شیپ ابجیکټ ریګولر شیپ ابجیکټ چې کوم دی د دې سنټر اف ماس یا سنټر اف ګریویټي به څنګه معلومو سنټر اف ماس یا سنټر اف ګریویټي به ډېر اسانه خبره ده بل او دا ام سی کیوز هم راغلي تاسو ته ما وایي the center of mass یا center of gravity of the regular shape object is always lying at its geometrical center geometrical center को पीछे देखिए yes sir the triangle geometrical center څنګه معلومه diagonal drag diagonal पीछे नहीं yes sir the vertex na opposite side ته line drag सही लग रहा है देता diagonal median को हम करने का आसी median देता हो diagonal को बदल के ऊपर एक triangle yes sir दा सीधा opposite vertex मेरा को देता diagonal तो को रहता है वो diagonal मेरा yes sir diagonal دا median मेरा چې په کوم پوینټ باندې یو بل ټچ کړو دغه به سنټر اف ماس سنټر اف ګریویټي د ریګولر شیپ ابجیکټ ووري د ریګولر شیپ ابجیکټ سنټر اف ماس یا سنټر اف ګریویټي به د جیومټریکل سنټر چې د جیومټري هغه کوم سنټر راته هغه سنټر به د سنټر اف ماس یا سنټر اف ګریویټي الګ دا ډېر امپورټنت دی غور وکړئ دا سلندر دی نه the irregular shape object center of mass या center of gravity به موږ څنګه معلومو غور وکړئ پلیز the center of mass या center of gravity of irregular shape object can be determined by two ways په څو طریقو معلومو په دوه طریقو باندې تاسو چې کوم دی د irregular shape object center of mass او center of gravity څه کولای شئ معلومولای شئ اولنۍ طریقه به کوم دغه د بیلنسینګ څه شي بیلنسینګ باډي راواله وی ګورا کته بیلنس کله چلته یو پوینټ نه دغه پوینټ به سنټر اف ماس یا سنټر اف ګریویټي دا چل ګران دی د irregular shape object لپاره دا څه دی زموږ سره ګران دا نه به د څه په اسانه نه معلومیږي نو د دې لپاره دویمه طریقه دا هغه ته موږ وایو suspending the object from different positions دا باډي به دې څه وکړي د مختلفو پوزیشنونو نه به راځوړند کی لکه مثال په تور دا یو object دی کنه irregular shape object دی دا اوس تر د سنټر اف ماس یا سنټر اف ګریویټي معلومه فرض کیجئے دا بر دې زنه یو میخ فوالي دی یو میخ شانته یس فار ایگزامپل دا څه وکړي دا زما سره یو پوینټ دی سپوز دلته ما یو په دې کې یو میخ ټک وزن لري اصلي یس سر ٹھیک ده کنه لکه دا میخ چې ټکواله دی دلته یس سر دا باندې وو تاول د دې 1 نمبر پوزیشن نه راځوړند کی یس سر چې دا 1 نه دی راځوړند کا خبر اورا یس سر دا چې ښکته دی راځوړند کا کنه دا به زی په خاص ځای به ودري یس سر د کم سپورټ نه با یو چل وکي د کم دغه تار یا سبا ذریعہ چې راځوند کړل دي چې راکته داسې یس سر چې ښکته لکه دا لږ سپورټ دي چې راځوند کړل دي میخ نه چې ښکته یې داسې یس سر دې چې کار وو کې دا چې کم ځای ودري دا داسې لکه یس سر دې چې تار بوزا یا دې چې لاین بټرا کی سیده دې چې لاین بټرا کی مقامه یس سر به دې پوزیشن نه دې راځوند کې غوړو کې داسې نه یس سر چې دا به سلاړه یو په خاص دی باندې ودري بیا به دې نه دي یو پرپنډیکولر لاین کته ډراګي یس سر بیا به لکه د دې پوزیشن نه دي چې د پوینټ چې بدر سره د کو د دې وخت لاین یس د کوم پوینټ چې تر راځي سسپند کی دا ډېر مخامخ سیټ لاین ډراګي یس سر چې دا د سې لاینونو ډراګي د ډېر لاینونو په پوینټ باندې یو بل انټرسیکټ د په پوینټ باندې سیځم سنټر اف ماس یا سنټر اف سیځم ګریویټي لکه تاسو ګورئ تاسو په دې بوک کې لري خمسدار یو एग्जांपल باندې ورکړی لکه زه تاسو ته خیم لګو وایي please try to understand دا نه yes دا سایکل یو irregular shape object دی نه دا نه yes sir نو دا سایکل د مختلف پوزیشن نه در سره راځوند کړي دی نه yes sir لکه لکه سم د دې ځای نه راځوند پوزیشن د یو لاین راکی دې پوزیشن ولا چینج کړي دی نه دې لاین راکی دیوله پوزیشن چینج کړل دی لاین راکی نی دا ټول لاینونه په خاص پوینټ باندې میراو شو دي کنه یس سر دا پوینټ دی سنټر اف ماس یا سنټر اف ګریویټي یس سر کتا سو پدې نه پوهیږي نو یو کار وکړي یو پیج راوځو سری کې یس دې مثال دي سری ټول توجه کې ماتا فار ایگزامپل دا زما سره سپورټ واخله راسي دا سپورټ واله راسي یا دا شوی دا سپورټ نه دا سپورټ شو د دې په دای سره راځوند کی یس سر دا سره راځوند دي د دې په دای سره پرپنډیکولر لاین بټرا
صحیح شوه؟ اوس ګورې دا به داسې وکړې اوس د دې ځای نه راوځوند نه کوه داسې یو لاین راکړه چېرته دی داسې د مختلف پوزیشن نه راوځوند نه کوي چې لاین راکړه چې په کوم پوینټ باندې دا میلاو شو دا به د دې صحیح ساین کلیئر هو؟ اوکې جي نو دا زموږ سره په دې ځای باندې کمپلیټ شو